ابراهیم علیه السلام دوه ښځې وې، یوه سارا بیبي وه خپله مشرۍ ښځه چې دا د تره لور هم وه، او دویمه ښځه دغه د بادشاه لور وه هاجره بیبي چې هغه وله ورکړه. نو د هاجرې بیبي دغلته په شام کې زوی پیدا شو اسماعیل علیه السلام. د کشرۍ ښځې نه یې زوی وشو اسماعیل علیه السلام. دا اسماعیل علیه السلام چې دی که نه، دا علما لیکي وایي د عبرانۍ ژبې او د عربۍ ژبې د دواړو د ژبو نه یو نوم جوړ شوی دی. د اسمع په عربۍ کې معنی ده واوره، او ایل په عبرانۍ ژبه کې الله ته ویلی شي. نو اسماعیل الله زما دا خبره واوره ای الله، یعنی ما له زوی راکه. په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر 15 کاله و، بالکل بوډا، اولاد یې نه و. الله ته به یې جړه فریاد کو، الله مال اولاد راکه، الله مال نیک عمل او صالح بچی راکه. نو الله ته به یې جړه کوله. نو اسمع، الله زما د اواز واوره، الله زما د مطالبه منظور که. الله او ایل په عبرانۍ ژبې کې الله ته ویلی شي. نو اسماعیل، نو الله تبارک وتعالی د 15 کاله په عمر کې ابراهیم علیه السلام ته د کشرۍ بیبي نه اسماعیل علیه السلام ورکړو. چې پیدا شو نوم یې ورله اسماعیل کېښودو، ځکه دا ما د الله نه په ډېرو دعاګانو باندې غوښتی دی. نوم یې ورله هم هغه کېښودو اسماعیل. بیا د ابراهیم علیه السلام د دې بیبیانو په خپل منځ کې به جګړې وي، ځکه عام طور پر دوه بنې چې وي نو دا یو ځای ژوند نه کوي، جګړې کوي. نو د ابراهیم علیه السلام یو مشرۍ بیبي وه، یو کشرۍ بیبي وه. د کشرۍ بیبي پکې زوی پیدا شو، نو دواړو یو ځای ژوند نه کو، جګړې به یې کولې. ابراهیم علیه السلام په سخته پریشانۍ کې و، مشرۍ بیبي هم نه شو پرېښودی، ځکه د هغې قربانو ته یې کتلو چې دا عراق نه زما سره شام ته سفر وکړو، تنې تنها زما دپاره دا دومره سفر یې ما سره کوي، ډېرې قربانۍ یې را سره دي. نو د هغې قربانۍ ورته یادې وي، نو هغه هم نه شو پرېښودی. دلته هاجره بیبي هم نه شو پرېښودی، ځکه چې دا خو د بادشاه لور د ما له بادشاه راکړه د خدمت دپاره، او اوس یې بچی مو شو وړوکی زوی ورسره په غېږ کې دی. نو څه وکړم، دا پرېږدمه. ابراهیم علیه السلام حیران و، الله څه وکړم، دواړه بیبي جګړې کوي، یو ځای ژوند نه کوي. الله تبارک وتعالی ورته حکم وکړو، ابراهیمه دا کشره بیبي دې ته روانه کړه، بویزه جدا کړه دواړه. بس پیغمبر دی، بغیر د وحی نه خو کار نه کوي. دا دواړه جدا کړه. د ابراهیم علیه السلام خو دا مطلب و چې چېرته زه نږدې بل ځای ته به بوځم، نو کله به هغې له ځم او کله به دې له راځم. نو روایتو کې راځي وایي جبریل علیه السلام ورسره ملګری شو، په اوښ باندې سواره شو، ځان سره یې په تیلې کې لږ خوراک راواغست او بتکي کې لږې اوبه یې راواغستې. روان دي ابراهیم علیه السلام بار د جبریل علیه السلام نه تپوس کوي، جبریل چېرته بځو؟ وایي مخکې د الله حکم دی، مخکې د الله حکم دی ځه. روایتو کې راځي وایي چېرته به چې ښکلې شنه علاقه راله که نه، ابراهیم علیه السلام ته به خوښه شوه. نو د جبریل علیه السلام نه به یې تپوس وکړو، جبریل الله و دا علاقه موږ ته نه یې ښودلي، دا علاقه خو به یې نه یې ښودلي چې دلته کې پړه واچوئ. نه مخکې حکم دی ځه مخکې. ابراهیم علیه السلام روان دی، دومره سفر وشو چې د شام نه د فلسطین نه را ورسېدو مکې مکرمې ته، سرو شګو ته را ورسېدل، سرو غرونه، تور غرونه، بس نور څه شی نشته. د کیکر بوټي ځای په ځای ولاړ دي، بس د کیکر یوه ونه وه او په سور نور کې د هغې د لاندې سوری و. ابراهیم علیه السلام ته جبریل علیه السلام وفرمایل، وی رب فرمایلی دي چې دلته کې پړاو واچوئ، دلته کې نه انسان شته، نه چېرته آبادي شته، هېڅ شی په نظر نه راځي، سرې شګې او د کیکر بوټي. بس د الله حکم دلته دی. دا بیبي دې دلته پرېږدوه چې د دواړو په یو بل باندې د سر هغه بوی هم نه لګي، یوه هلته پاتې شوه، یوه دلته راله، د دې کیکر د لاندې. ابراهیم علیه السلام ته دا حکم وشو چې خبرې به ورسره نه کوي، او دا بیبي دلته پرېږده او ځه. اوس د الله د طرفه امتحان دی که نه، یو امتحان خو دا و چې ورته وکړی شو، دویم امتحان دا و چې بادشاه عزت ته لاس ورچو، الله ترې بچ کو. اوس دا دریم امتحان و چې خپله بیبي د وړوکي ماشوم سره په غېږه کې په یو خوشي بیابان کې پرېږده او ځه ترې نه. اوس
هاجره بیبي د کیکر د بوټي د لاندې پرېښوده په بدکي کې لږې اوبه دي او په تیلې کې لږ خوراک ته هغې سره کېښود او روان شو تېره اوس ډېر زیات خفه دی د ځوانۍ عمر هم نه دی 15 اتیا شپږ اتیا اوه اتیا کالو ته به عمر رسېدلی دغې وخت کې بوډا دی اندامونه ورسره هم سات نه ورکوي اندامونه هم رفېږي په بوډاوالي کې الله یو بچوړی ورکړی او د الله د طرف نه حکم دا دی چې په دې سرو شګو کې پرېږده او ځتې ابراهیم علیه السلام غریب نیولی دی سترګو کې اوښکې دي د بیبي نه روان شو چې روان شو اوس بیبي ورس پوه شو چې دی خو زما نه روان شو ما فریدي دا کوم ځای کې پرېښو دا د دې الله دې موږ ټول حج او عمرې له بوځي د مکه مکرمه کې چې کومه مقبره ده چې هغې کې خدیجه بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها هم دفن ده جنت المعلا چې ورته ویلی شي مقبره چې ده د دې مروه طرف ته په دروازه باندې چې اوځي اخوا بیا سیده لاړ شي هغې مقبرې ته به ورشي خدیجه رضی الله تعالی هم په دغې مقبره کې دفن ده دغې ځای کې دا بیبي پرېښوده هاجره بیبي په دغې ځای کې پرېښودله اوس ابراهیم علیه السلام ته نه روان شو هاجره بیبي پوه شو چې سړی خو زموږ نه روان دی موږ یې پرېښودو د شا غاړې پسې رامنډې کړې اواز یې ورته وکړو الی منتقلنا یا ابراهیم لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس و ابراهیم په دې خوشي بیابان کې مې چا تفریدي لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس په دې خوشي بیابان کې خو نه د خورا اسکاک څه شی شته نه پکې انسانان شته چې موږ ترې نه مدد وغواړو دلته خو هېڅ شی نشته په دې خوشي بیابان کې ته موږ چا ته پرېږدې خو ابراهیم علیه السلام غریب نیولی دی شاته نه ګوري ضعیفه دی سپینګیری دی بوډا دی روان دی تېنه هاجره بیبي پسې بیا رامنډي کې بیا ورته آواز کوي الی منتقلنا یا ابراهیم لیس فیها زرع ولا ماء ولا انیس ابراهیم په دې خوشي بیابان کې ما چاته پرېږدې چاته مې پرېږدې په دې سرو شګو کې ما په چا باندې سپارې ابراهیم علیه السلام په شا باندې نه ګوري نو کله چې ته دا صفا مروه منځ کې دا سعی پوره کړې او په دې مروه باندې دا سعی خلاصه شي که نه نو هلته باب المروه دی په هغې دروازه به د مروه غونډه کوي نه په هغې دروازه به وځي د دغې دروازې دې ځای ته چې ابراهیم علیه السلام راورسېده که نه نو هاجري بیبي شا غاړې د قمیص نه راټینګ کړو ونیو او بیا ورته وی الی منتقلنا یا ابراهیم ابراهیم په چا مې سپارې دلته کې څوک دي نو ابراهیم علیه السلام ورته داسې په شا باندې وکتل نو د دې سترګو نه اوښکې را روانې شو چې د سترګو نه اوښکې را روانې شي نو هاجره بیبي پوه شوه وی الله امرکه الله درته داسې حکم کړی دی ګوره چې کو په دې خوشي بیابان کې موږ پرېږدي او روانې رانه ګوره چې دا درته الله ویلي دي کو ابراهیم علیه السلام ورته سر وڅانډه ووی ما ته الله فرمایلی دي هغه هم زورور زنانه وه د پیغمبر سره پاتې شوې وه وی زه چې کوم الله درته حکم کړی هغه الله به موږ نه ضایع کوي کوم الله چې تا ته حکم کړی هغه الله به موږ چېرې نه سپوروي داسې معمولي زنانه نه وه ښه دا هغه زنانه ده چې د بادشاه لور ده دا هغه زنانه ده چې د پیغمبر ښځه ده او دا هغه زنانه ده چې د پیغمبر مور ده وی زه چې کوم رب تا ته ویلي هغه رب به موږ چېرې نه سپوري زه ابراهیم علیه السلام را روان شو دغه مکه خو ټول غونډۍ دي که نه داسې د هغوی د سترګو نه راپناه شو نو داسې په یو غونډکۍ باندې ودرېد او الله ته یې لاسونه اوچت کړو او دعاګانې شروع کړې قرآن او دعاګانې ذکر کړي دي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم الله خپل بچي مې درته په خوشي بیابان کې پرېښودل الله په خوشي بیابان کې مې درته خپل بچي پرېښودل الله د خلکو زړونه دوی ته مایله که الله د خلکو زړونه دوی ته مایله که هغه د ابراهیم علیه السلام دعا ده د هر سړي په زړه کې دا خواهش دی چې ما دغه ځای ولیدلی چې په نوم مسلمان دی هغه دا خواهش لري کاش چې زه دغې ځای ته لاړی او ما دغه ځایونه ولیدلی دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده دعا یې غوښتې وه وی الله د خلکو زړونه دې ځای ته مایله که چې دې ځای ته حاضري کوي او راځي ځکه خوشه بیابان دی ما پکې بچي پرېښودل الله څوک شته ورسره هم ده وړوکی د غېږې ماشوم دی ورسره الله نو خلک خو ورله خواله راوله که نه الله
او بیا دعا وکړه الله ورزق اهلهم من الثمرات، الله دوی ته د میوونه ورکه، د میوونه میوې دوی ته ورکه. هغه داسې ځمکه ده چې په هغې کې شین بوټی نه و. ابراهیم علیه السلام دعا کوي الله څه ورته ورکه؟ میوې ورته ورکه. هغه د ابراهیم علیه السلام دعا ده مکه مکرمه کې د هر موسم میوه تا ته میلاویږي او تازه تازه به درته میلاویږي. حیران او ارزان هم ده، ګران هم دی. یقین به لو که حیران به چې حیران یو انار واخله، یو انارو په خوراک په ستړی شي، دومره غټ غټ انارونه دي. د هغې ځای هغه کیلي څومره خوندورې کې. دا د ابراهیم علیه السلام او دعا ده الله میوې ورته ورکه. دا نه چې غنم او جوهر وله ورکه، ځکه چې څه په مشینانو پسې به بیا ګرځئ، څوک ورسره شته هم نه. الله میوې ورله ورکه چې خوند ترې نه هم اخلي او غذا هم ده. هغه د ابراهیم علیه السلام دعاګانې الله تبارک وتعالی قبوله کړي دي. هاجره بیبي په دغې ځای کې پرېښوده او ابراهیم علیه السلام ته واپس لاړ شام ته. په بتکي کې لږې اوبه وي، لږ خوراک و، هغه وخوړلی شو، اوبه ختمې شوې. هاجرې بیبي سره نه د خوراک څه و نه د څښاک څه و، په سینو کې چې کمپوی و هغه موچ شو. هغه اوس ځکه چې پی خو د خوراک نه پیدا کېږي، خوراک نه پیدا کم طرف راغلی وي. په خپل هم د لوږې او تندې نه بدحاله شوه او دلته چې په غېږه کې کم ماشوم دی هغه هم د تندې نه بدحاله شو. هاجرې بیبي د صفا او مروه په دې منځ کې دغلته کې ناسته ده او اسماعیل علیه السلام ورسره په غېږه کې دی او د تندې نه بدحاله دی. نو بچی داسې په شګو کې سمله او کېښودو او لاړه د صفا غونډۍ ته وختله. چې د صفا غونډۍ ته وختله داسې ګیر چاپېره یې وکتل، ګیر چاپېره یې وکتل چې څوک په نظر باندې راشي زه به ورته ووایم چې ای د الله بندګانو موږ سره لږ امداد وکړه، لږ اوبه خوراک یې بچی راته مړ کېږي. ګیر چاپېره یې وکتل، څه اوازونه یې وکړلو خو هلته کې څوک وه خو خوشې شګې وې، خوشې بیابان و، هېڅ په نظر رانلو. نو ښکته د صفا غونډۍ نه راکوزه شوه، نو د اسماعیل علیه السلام خواله به راله. نو د هغې ځای نه یې منډې کړې مروه غونډۍ ته وختله. اوس خو هغه غونډکۍ داسې لږې لږې ښکاري، خیر ښکتې چتونو ته چې لاړ شي بیا د ویښ هغه غرونه د لا شته دی ښه د ټولو لاندې چت ته چې لاړ شي اکثر دا سعی اوس په برې چتونو کې کېږي. نو مروه غونډۍ ته لاړه، چې مروه غونډۍ ته لاړه داسې ګیر چاپېره یې وکتل او اوازونه یې وکړو چې د الله بندګانو که څوک یې ما ته اواز راکړې بچی راته د تندې نه مړ کېږي. خو هغې ځای نه هم جواب میلاو نه شو. نو د مروه غونډۍ نه بیا راکوزه شوله. نو علما لیکي وایي دا اوس خو هلته کې ګټان مټان نشته دی که نه، دا صفا مروه دا دوه غونډکۍ وي او په دې منځ کې غټ غټ ګټان وو او جاړې وي او ونې وي د کیکر بوټي وو. نو دا به چې ښکته راکوزه شو نو د اسماعیل علیه السلام به یې د سترګو نه پناه شو چې غونډۍ د پاسه به ولاړو خو د برې نه به یې لیدو، خو چې ښکته به راکوزه شو هغه به د دې جاړو ماړو د دې ګټانو په شا شو، دې به نه لیدو. نو دې به په دې ګټانو او په دې جاخو کې رامنډې کړي چې ځان بچي له ورسو ماسې نه چې شرمخانې رانه وخوري او مړ به یې کو ژوندی د تندې نه به مړ شوی وي. نو دې به رامنډې والې. نو چې رامنډې کړي سرتور سر خیال پې خپې د هغې خواله به یې رامنډې کړي نو هغه ته به بیا کېناسته. نو عزت صاحب پکې شته ژوندی دی. نو بیا به یې منډه کړه صفا غونډۍ ته به وختله. نو صفا په غونډۍ کې به یې اوازونه وکړو، دا داسې منډې سرتور سر او خپیال بې خپې وي او چې ښکته راکوزه شي نو په دې منډه ځان بچي له رسوي چې ژوندی دی کوم مړ دی، ځان ولې په منډه باندې رسوي. داسې اووه چکر یې ولو نو چې د مروه غونډۍ ته وخته که نه او اواز یې وکړو نو جواب ورته میلاو شو. جواب ورته میلاو شو، یو خوا بل خوا یې وکته څوک شته دی نه، بیا یې اواز وکړو بیا ورته جواب میلاو شو چې بچي طرف ته یې وکتل نو خوا ته سره یو سړی ناست دی او د اوبو چیرې ورته ښکاره کړې ده. نو دې چې رامنډې کړې هغه جبریل علیه السلام په انساني شکل کې راغلی، دا چې راورسېده سړی ورکو چینه ښکاره شوې وه، وي دې زر زر شګې راتاو کړه دي د هغې نه، وي زم 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 زم. نبي علیه السلام فرمایلي وي هاجري مور کو تې نه دا شګې نه وي تاو کړی، دا زمزم به د ډېر حده پورې خورې شوې وي. او هغې زر په دغې ځای باندې را ایسارې کړې، وي اوبه دي زه به یې ځاله دلته ایسارې کړم هسې نه چې بیا رانه وچې شي چېرته. هغې ځای کې هغه اوبه یې را ایسارې کړې، په خپله یې ترې وڅکلې او بچي ته یې وڅکولې. هغه د زمزم چینه ده الحمدلله اوس ترې نه مسلمانان اوبه څښي او ډېرې برکتي اوبه دي او ډېرې خوږې اوبه دي. هر ملک ته چې ته لاړ شي د اوبو خوند بدلېږي که نه، خو د زمزم اوبه چې د هر ملک انسان راشي په هغه باندې خوږې لګي.
هغه ته د هغې د خوند فرق نه محسوسېږي. هلکه د هر ملک د اوبو خوند جدا جدا وي، خو د زمزم اوبه په هر انسان باندې خوږې لګي. او دارنګې د ملک اوبه چې بدل شي نو سړي باندې بد هم راځي که نه، زمزم اوبه په هر چا باندې سمې راځي. الله دې مونږ ټول بوزي، الله دې مونږ بار بار بوزي چې کله لاړ شي که نه نو د زمزم اوبه ډېر اسکه ډېر اسکه. او دغه رنګ چې کله دې وڅکړې ځان دې تې موړ کړو که نه نو په ګیلاس کې تې اوبه راوله دا مخ پې وینځه، ډسبینې پرتې پای کې به خلک مخونه وینځي، دا مخ پې وینځه، په دې سر ځان ته واړوه، په دې بدن ځان ته واړوه، خو ځان پې سیراب که زمزم اوبه ډېرې څښه. هغه د زمزم اوبه دي چې دا جبري علیه السلام د اسماعیل علیه السلام دپاره ښکاره کړې دي.